اولیس الذی آیاند اغزاد خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا بقادر قادر پدی باندې ان يخلق مثلهم چې پیدا کړ پشان د نور بلا ولنا وهو الخلاق العلیم او دی هر څه پیدا کون کی په دی انما امره د حکم خدا سی وی اذا اراد شيئا ارکل چې اراده وکړي د یو څه د سکار ان يقول له نو چې وای اغتا کن چشا فیکون نو غشی فسبحان الذي پس پاک دے اغزاد بیده پلاس د ذکری ملکوت کل شیء بادشاہی د هر څه و الیه ترجعون او طرف د بتاس او طرف د تبتاس ورګرځول شي اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان د اغزاد استفهام تقریری دی توید یعنی بشک د الله تبارک وتعالى ذات داسې دی چې قدرت لرون کې دی په دې سیس باندې چې د اسمانونو او د ځمکې دا مثال دوباره پیدا کول شي ځکه چې هغه خلاق العلیم دی خلاق عالم دی د ټول عالم پیدا کون کی ذات دی نو دوباره پیدا کول شي بخاری شریف او مسلم شریف کی یو حدیث پاک دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کس واقعہ ذکر فرمائی چې ډېر زیات خطاکار او سیاهکار او گناهګار انسان چې کله د مرګ وخت نزدې شو خپل ځامن راوختلو ځامنو ته دا وصیت وکړو چې کله زه مړ شم نو تاسو زما وجود چې دی دا وسوځوئ او دومره وسوځوئ چې بیخي ایره شي نو چې کله دا ایره شي نو دا ایره بیا په دوه تقسیم کړئ یوه حصه چې دی نو دا په دشتو صحراګانو کې وغورځوئ او بل حصه چې دی دا سمندر برد کې سمندر ته وغورځوئ نو چې کله دی وفات شو نو زامنو دغه شان دي وسوځو د وصیت مطابق اگر چې مسله دا ده د مسلم ورسره ذهن کې وساتو چې یو قریب المرګ سره چې وصیت وکینو دا غي پوره کول په وارثانو باندې واجب نه دی لازم نه دی ضروری نه دی ځکه چې بعض اوقات یو قریب المرګ کس هغه داسې وصیت وکي چې هغه مشکل لري او وارثانو د پاره چې دی پاغي باندې عمل کول مشکل شي بعض اوقات قریب المرګ کس چې دا وصیت وکي چې زما مال چې دا ټول فلان کې لور یا داسې وصیت وکي چې هغه د ظلم وي د آخرت په خرابي نو په داسې وصیت باندې عمل کول دا ضروری نه دی یو قریب المرګ کس داسې وصیت وکي چې یاره ما د کور په دی چمن کې ما خخ کوي زما قبر دلته جوړ یا چې دی یو کس دا وصیت وکي چې یاره دلته زما ژوند دی او کلمې چې دی هغه په ډېر لرې علاقه کې او وارثانو ته چې دی په هغې کې مشقت وي او تکلیف وي نو دوی به خپل سهولت ته به ګوري او د مړي چې کم فایده ده چې د خپل عزیز او اقاربو سره نزدې چې تګ راتګ ورته کېږي دعاګانې ورته کېږي د قبر زیارت ورته کېږي قبر مقبرې ته تلل چې دا یو مستقل سنت دی د نارینو دپاره چې نارینه به قبر ته ځي خپل عزیز او اقاربو ته به دعاګانې کوي هلته به تلاوت کوي ایصال ثواب به کوي نو د مړي چې کومه فایده ده هغې ته به کتلی شي او دغه شانتي چې کوم وارثان دی د هغې چې کوم سهولت دی هغوی چې کومه فایده ده هغې ته کتلی شي دا نه چې د وصیت مطابق د وصیت وکړو چې یاره زما ټول مال فلانکي له ورکوي هغه وصیت باندې عمل کول ضروري نه دی ابتدا د اسلام کې چې د وصیت کول واجب والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیة لازواجهم د دې آیت مبارکه پر سره قریب المرګ کس باندې وصیت کول واجب بیا رستو الله تبارک وتعالى په سوره نساء کې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
په سوره نساء کې خط تفصیل سره الله جل شانه د هر کس د میراث او د وارثانو احکام بیان فرمایل. نو چې کله دا حکمونه راغی او رب کائنات د یو مړی میراث په خپل باندې تقسیم فرمایل، نو خود به خود چې دغه مخکینی آیت چې دغه منسوخ شو. او اوس چې کله یو سړی وفات شي یا قریب المرګ وي، دته وصیت کولو ته ضرورت نشته دی، وصیت ور باندې واجب نه دی. ځکه چې دی کله وفات شي د بدن نه روح پرواز کې، نو خود به خود د مال دا وارثانو ته منتقل کیږي او څومره به منتقل کیږي دا تقسیم قرآن مجید په خپل باندې کړی دی. بیا موږ تقسیم ته ضرورت نشته دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او صحابه کرامو او اولیاء کرامو دا ترغیب ورکړی چې مسلمان د خپل ژوند باندې چې څه وکي هغه صدقه ده او ځان لپاره ګټه ده. او حدیث پاک مفهوم دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا صدقه ده. صدقه دی ته وایي چې کله تا ته د خپل د غربت او د فقر او فاقه یروي او ستا مال سره محبت وي، تا ته خپل هم ضرورت وي، په هغه وخت کې چې تصور کړي دا صدقه ده. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا صدقه نه ده چې کله ته ځنکدن د شروع شي او قریب المرګ شي او تا ته د مال حاجت پیښ نشي او بیا وصیت کوي چې دا فلانکی د پاره او دا فلانکی مال فلانکی د ورکې دا فلانکی، دا صدقه نه ده، بلکې دا د وارثانو ده. ستا د مرګ آثار ښکاره شوي دي او د ځنکدن شروع کېدو سره د مرګ آثار ښکاره کېدو سره دا مال وارثانو ته منتقل کېږي. دا د وارثانو مال دی، هغوی سره خیانت مه کوه، د هغوی حق تلفي مه کوه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا مال اوس د وارثانو دی، په دې کې اوس ته صدقې مه کوه. نو صدقه هغه ده چې کوم سړی په خپل ژوندون باندې په وجود کې قوت او طاقت وي، مال ته حاجت او ضرورت وي، مال سره مینه او محبت وي، د فقر او فاقه یرم ور سره وي، د مال کمیدو یرم ور سره وي، د الله رب العالمین په ذات باندې باور وکړي، د الله جل شانه د محبت د وجنه د الله د رضا لپاره چې مال ورکړي، دغه صدقه ده. نو لہذا دی کس دا وصیت کو چهره زما دا لاش وسوځوي، ایرای کوي او دغه ایره چې د نیم په سمندر کې واچوي او نیم په خشکی کې واچوي. چې کله دی زمانو په دی وصیت باندې عمل وکړو، الله رب کائنات په خپل قدرت کامله سره چې کله دی وفات شونو دغه ایره د سمندرونو نه او د سمندر نه او د خشکی نه راجم او ځان ته ودرو او تاسو ته وکړو چې دا عمل د ولي وکړو. نو د الله جل شانه په حضور کې عرض وکړو چې یا الله، چونکه زه ډېر زیات ګناهګار وم او زما اعمال هغه ډېر زیات بدو او ستا په حضور کې د ودرېدو صلاحیت او قوت ما کې نو چې ستا مخې ته ودرېدلی وي. ستا د عذابونو د یرې نه ما دا وصیت کړو چې زما د وجود چې دی ذره ذره هم پاتې نشي او ستا د عذابونو ډېر زیات یېرېدلی یم. الله رب کائنات بو ته فرمایي چې زما بنده، زما د عذاب نه ستا د یریدل په خپل ژوند باندې د دغه یری د وجنه، د دغه خوف د وجنه، د دغه هیبت د وجنه ما ستا مغفرت کړی دی، زه جنت ته داخل شه. ځکه فرمایي چې په دنیا کې د الله تبارک وتعالی نه یریدل، د الله د یری نه په سترګه کې اوښکې راتلل، د الله د یری نه جړا کول، د الله د یری نه د بدن ویښته ودرېدل، دا څه معمولی عمل نه دی، بلکې د انسان د ټول عمر د ګناهونو باندې د عفو درگذر قلم راخلی شي په دې وجه باندې. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. د الله د یری نه چې کله د انسان په سترګو کې اوښکې راشي، الله رب العالمین فرمایي چې جنت چې داسې خلکو ټکانه ده، په داسې خلکو باندې د جهنم اور حرام شي. په دوه سترګو باندې جهنم اور حرام وي. یو هغه سترګه چې کوم جهاد فی سبیل الله کې د الله په لاره کې پیره ورکوي او یخ پاتې شي، او دویم هغه سترګه چې هغه ته خپل ګناهونه را یاد شي، د الله د یری نه په دغه سترګه کې اوښکې راشي. نو دا څه معمولی څیز نه دی. نو الله رب کائنات د سمندرونو نه، د خشکۍ نه، د ترۍ نه دغه ذرات را جمع کوي، د انسان به را ژوندی کوي. نو چې کوم ذات داسې کولی شي، نو هغه ته د قبر نه یو انسان را پاسول به څه مشکله وي. ځکه فرمایي چې بلا ولنا وهو الخلاق العلیم، هر څه پیدا کوونکی پوهه دی. انما امره، بشک د حکم خدا سي دی، اذا اراد شيئا، چې کله اراده وکړي د یو کار،
ان یقول له او فرمای اغیتا کن چشا فیکون پس اغشی دا کن فیکون دا لفظم دا الله تبارک وتعالى د پاره نه دی چې الله تبارک وتعالى هغه ته وایي چې کن چشا نه دا زموږ استاد د پوینټ د پاره الله رب العالمین صرف اراده وکي د الفاظ محتاج نه چې ورته وایي کن بلکې دا الفاظ زموږ استاد د پویاولو د پاره چې دا بیان فرمایله فسبحان الذي پاک د اغزاد بيده ملکوت كل شيء بادشاہت صرف د الله تبارک وتعالى دی و الیه ترجعون او د طرف ته تاسو ورپس ګرځول شي نو د سوره یاسین په اخره کې دعوت فکر راکړې شو موږ تاسو ته و الیه ترجعون د الله جل شانه طرف ته تاسو ورګرځول شي یعنی بعث بعد الموت د مرګ نه بعد چې کوم دایمي او حقيقي او ابدي او د همیشه ژوندۍ ده داغي یاد دهاني ترغیب مونږ ته ملو شو او په سوره یاسین کې چې کوم واقعات هم ذکر شو هغه کې هم دغه دعوت فکر چې دنیا د ژوندۍ عارضی ده یو مسلمان د الله او د الله د پیغمبرانو د انبیای کرامو په اتباع کې دغه په نقش قدم کې بجون تیری او یو مسلمان با خپل تخلیق باندې به غور او فکر کوي چې زما اس حقیقت نشته دی د الله جل شانه د ذات د پاره به څنګه مثالونه بیانوم او دعوت فکر دی چې یو مسلمان با فاذا هو خصيب مبين جګړمار بزان نه جوړي متکبر بزان نه جوړي چې هغه د الله جل شانه د ذات د پاره مثالونه بیانوي او د الله پیغمبرانو او د الله چې کوم نیکان پاکان صالحان خلق دي هغه باندې تنقیدونه کول پاغوي کې عیوب او نقایص او کمزوریان راوستل داسې بنه کې جګړمار بزان نه جوړي بلکې یو متواضی یو عاجزه او یو کمزور مخلوق بزان غني یو کمزور او خطاکار او سیاهکار بنده بزان غني د الله تبارک وتعالى د احکامات او وړاندې بزان عاجزه غني او دغه شانتي و الیه ترجعون همیشه رجوع الى الله فکر آخرت بعث بعد الموت روز محشر د قیامت په ورځ د الله رب العالمین مخې ته د حاضرې د پاره په تیاری کې مشغول او مصروف وي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم